الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نو دغړوان دی نه واقعا د بنی اسرائیلو چې دوی ته الله تعالی حکم وکړ چې تاسو واپس هولی لینډ ته یا ځمکې مقدسه ته لاړ شئ، او دوی د بزدلۍ د وجې، د کمزورۍ د وجې، د بغیرتۍ د وجې راتلونه انکار وکړو، یعنی د خپل حق واپس اغستو د پاره د جدوجہد ته تیار نو، جهاد ته تیار نو. حالانکه دغه شی دا صرف حق نه دی بلکې دا فریضه او ذمہ داری ده چې خپل حق واپس واخلي. دا ذمہ داری ده چې خپل حق واپس واخلي، ځکه دا بغیرتی ګڼل شي چې خپل حق سره د بغیرتۍ د وجې چاته پریږدي. صحیح. نو الله تعالی وایي چې کله قوم بغیرت شي نو هغه د لاس ټول عزت اوزي او هغه د بغیرتۍ ژوند تیریږي. او دا اوس دویمه کیسه دا د فرد ذکر کوي چې که فرد هم د خپل دفاع د هغه د ذمہ داری سره ته ورسي نو د خپل عزت نه لاس وینځي، یا د خپل مال نه لاس وینځي، یا د خپل جان نه لاس وینځي. نو دې کې واقعي ذکر کوي د آدم علی السلام د دوه زامنو چې ګوره یو اراده وکړه دغه د قتلولو، هغه بل باندې دا لازم او چې خپل ډیفنس کړي خو هغه نو کو او غلط استدلال ونیسو چې زه د الله نه یریږم. د الله نه الته یره دارا چې د خپل حق لپاره میدان ته راوځه، خپل حق لپاره میدان ته راوځه. نو هغه دا استدلال زه الله نه یریږم، لہذا لاسه وینځ د خپل ځان. وَاتْلُ عَلَيْهِمُ الْوَلَدُ إِبْنَ ابْنِ آدَمَ خبر دا دو زامنو د آدم بالحق، رښتونه خبر بالحق، حق باندې یعنی رښتونه خبر. اذا قربا قربانا چې کله دواړو وړاندې کړ قرباني، فتقبل من احدهما قبول کړی شو دا قربانی د یو د دې دواړو نه، ولم يتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو د بل نه. قال نو چې دا کوم نه قبول نه شو قابیل نه، بچانه د قابیل نه. نو قابیل حابیل ته وستا قربانی قبول شو، زما نشو قبوله، زه دې مړوم، جیلس شو اته شو. قال غورت ویلا قلنک یقینا بقتلون تا. قال انما غورت وی خبر دادا یتقبل الله چې قبل الله تعالی قربانی من المتقین د متقیان خلقنا. لئن بسطت الی یدک کترا اگد کلاس پل ماتا لتقتلنی چه قتل کے ما انا بباسط مزوگ دون کے یدیا دلاس پل الے کتا تا لے اقتلکا چه قتل کم تا، یعنی کتما قتلے ہم زق پل لاس نوڑان دکم ستا قتل تا. وجہ انی اخاف اللہ حاضر گم اللہ تعالیٰ رب العالمین چیخ مالک دا مخلوقات دے. انی ارید و زغوارم انتبو بیسمی چی تاختش پا گناہ زمان و اسمکا اپ گناہ پل بانے فتکون من اصحاب النار شیط دمل گرد اورنا. و ذالک جزاء الظالمین ادا بدر الظالمانو فتوغت لو نفسو قتل آخی آسان کدتا زاند دو قتل آخی قتلول ضرور دو فقتلہون قتل کدے فاسبح من الخاسرین اگرزے دے د لوزرزنا، اگرزے دے د لوزرزنا. فباس اللہ غرابا اس داڑم بنے مڑو پا دنیا کے، لہذا قابیل لچلنو ورطا چوز دے مڑی سر سوکم، دے مڑی سر سوکم. نو اللہ تعالی تاسو کارغو آئے کارغی را اولے گو، نو اغا دا بل کارغ ڈیڈ باڈی اگے تے یو کنجو کنستا کنجو آئے یو ازمکی وکنستا مورتا کنجو آئیو تاسو کنجو کارنرتو آئے مونگا کنج اگا دوغل تا آئیو. صحیح جا کنستلی زائتا نا زائیو کنستا ڈیڈ باڈی پہ پاسے پہ خواہ رو مارو لی، نو گویا دا یو انڈیکیٹر ورکلتا. فباس اللہ غرابا الیگا اللہ تعالی یو کارغو یبحث فی الارض چی اغا مخو کوالا ڈرلنگ کو یا ڈگنگ کو.
فی الارض ازمکه کې لیریهو چوخیدتا کیف یواری چې سرنګ بپټای سو اتاخه اغلاس دروغ پر قال یا ویلتا اوس د چې داولی دل ندوی یا ویلتا ہائے افسوس زما آغاجز دو آیا زغاجز سوے ما ان اکون مثل هذا الغراب چی شن پشان لدے کارگو فاواری سو اتاخی چی پٹکمزو سو اتاخی اغلاش و ڈڈ باڈی دروح پر فاسبح من النادمین اگر زید دے من النادمین دب شیمان کون قیدن کنا من اجل ذالکا ددی وجی من اجل ذالک د دې وجه نو اوس فاصبح من الخاسرین د آیت نمبر 13 اخر فاصبح وګرځي د لوزرنا سوک قابیل سوک حابیل هغه ژوند لوز کو هغه ژوند او فاصبح من النادمین وګرځي د پښیمانه کوونکو نه قابیل چې دل ډډ باډي د سنبالولو چل نه ورته كتبنا غلا بني اسرائیل مونږ لازم کړو کې تعال او فایټ بني اسرائیل باندې جهاد د خپل حق د پاره یا جهاد د فریضه په اساس انه من قتل نفسا بغیر نفس او مونږ دا ویلو چې چا قتل کې یو نفس بغیر نفس بغیر د بدې د نفس او فساد یا بغیر د فساد د پزما کې ځکه چې د انسان قتلول دا باعث غواړي انسان قتلول باعث غواړي یو سبب غواړي بلا سبب انسان مړول دا شرعاً ډېر لوی جرم دی که کافر دی هم بلا سبب د هغه مړول ډېر لوی جرم دی او که یو کافر هم مجرم دی دا غیر پارم څه زمینه مساعد ولدي میدان ورته تیارول دي دا نه چې بس ټوپک راواله مړ کړه کافر دی صحیح یا مجرم دی که مجرم دی عدالت ته بوزي که مجرم دی چرته بوزي محکمه ته بوزي فکأنما چا چې قتل کې یو نفس بغیر د قتل د نفس نه او فساد یا بغیر د فساد د پزما کې فکأنما نو دے گویا داسې دے لکه چې قتل کړي الناس جميعا خلق ټول ومن احیاها او چاچ ژوندې کده فکأنما نو خبر دادا احیا الناس جميعا لکه د ژوندې کړي خلق ټول ولقد جاءتهم رسلنا اتا کی سره دوی تراغلی او رسولان زمونگا بالبینات او واضح بیاناتو ثم ان کثیرا منهم بیا دیر دوی بعد ذالک پس دوی فی الارض پزما کے لمسرفون اسراف کون کیو زیادے کون کیو انما جزاء الذین صلی اللہ تعالی پزمک کې دیو فساد تذکرہ کوي چې بعض اوقات فساد ډیر عظیم وي لکه فریوی باندې سو ټوپک راوالی او ټوپک سره کینی او د خلکو لوټل کوي شو کول کوي څه کوي وجنی یا پیسې ته اخلي ها شو کوي نو کله مړون کی انما خبر دادا جزاء الذین چې بدل دا کسان یحاربون الله چې غي محاربه کوي جنگ کوي الله سره او رسول د الله سره نو جنگ کوي الله سره او رسول د الله سره چې په اسلامی مملکت کې د روډ تراوتی او په روډ باندې خلک کول کوي ویسعونا کوشش کئی پزما کے فسادا لفساد کولو ان یقتلو بدلے دارا چی دے قتل کریشی او یصلبو یا کروسیفائی کریشی او تقطع ایدیم و ارجلو من خلاف یا چی کٹ کریشی لاسنا و پیردوی عدل بدل مانا سم لاس چپخپا چپ لاس سمخپا او ينفو من الارض یادا چې دې ډیپورټ کړي شي د ځمکې نه چې د وطن نوزه ډیپورټ کړي شي ځمکې نه چې د وطن نوزه ذالک لهم خزي فی الدنیا دا دوی د پاره رسوائی د دنیا کې اره دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وستا من قبل ان تصبروا علیهم مخکد دی چې تاسو قوت حاصل شوی باندې نو فعلموا پوښی چې الله تعالی غفور بخون کې دی رحیم مهربان دی نو دلته مسله چې لارش کول تاسو ورته لارش کول وای
لار نیول لفظ کافی نه دی، شو کول او خلق شو دی، نو موږ ته لار شو کیږو، لار شو کول. نو لار شو کول د دې جرایم مختلف دي. کله خدا سی وی چې صرف پیسې اخلي بنده څه نه وای، کله داسې وي چې بنده مړی ا پیسې هم اخلي، او کله داسې وي چې صرف پړول کوي ټیرر پیدا کولو لپاره، دهشت پیدا کولو لپاره پیسې مې نه اخلي، او کله داسې وي چې نه مړول کوي نه پیسې اخلي، اسی خلک یې راي خو د دې لار چې لار شړ شي، چې لار شي چې دا ختم شي. نو درې امامان وای، امام مالک، امام شافعی او امام احمد، کمال او مغستی او بندے هم مړ کړي. نو بیا به دې مړول شي په صلیب باندې، څه باندې کروسیفای کولې بشي، سبق وایي هغه یو دوه لرګي داسې ودرېږي، اده پاسه په یو لرګي داسې کېږي، نو لرګي باندې سیخانې چولي، تیره سیخانې چولي، نو سړی راولي الټې په ورواچي یو زور ولا ورکی صحیح نه په سیخانو کې داستاویږي، ډېر تکلیف سره مړ شي. دې ته سوای کروسیفیکیشن، صلیب. نو کله مالو مغسته مړې هم کړی، نو په دې دردون کې مرګ به دردول شي. که صرف قتل کړي مال یې نه غسته، نو صرف قتلول بشي نارمل طریقې سره، او که صرف مالش کولې سړی نه مړ کړي، نو بیا به لاس او خپا عدل بدل. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې کچاري مال او مغسته مړې هم کړي، نو بیا قاضي دو سزاګانې هم ورکول شي. سو دو پنشمنٹ، چې اول ته لاس پکړ کی او بیا قتل کی، چې اول ته لاس پکړ کی او بیا قتل کدا سوسایټي ته یا کمیونټي ته هغه ته میسج ورکول دي، یو درس ورکول دي. عادي مرګ ډیپند کوي قاضي رائے باندې. دویمه مسله چې کچا جرم کړی او د جرم نه مخکې سرندر شو، یعنی دا نه چې پولیس ورپسې ورغی، بدوی د خپل احساس ځکار خنه ده، نو بیا به دا پنشمنٹ نه ورکېږي، صرف مال به واپس کولی شي. سبق کولی شي، مال به واپس کولی شي. درائمه مسله چې اسلامی محکمه کله پنشمنٹ ورکی، نو آیا دې پنشمنٹ سره د آخرت سزا ختم شوه کا په خپل ځای موجود ده؟ نو درې امامان وایي چې هغه سزا ختم شوه. درې امامان وایي هغه سزا خدای په یو جرم باندې 2000 سزا نه ورکوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د دنیا سزا دا د کمیونټي د درس لپاره ده، سره لپاره ده کمیونټي ته درس ورکول دي. هر چې د آخرت سزا ده دا موقوف ته د الله رضا باندې، که او غواړي نو ورته به سزا ورکړي او که او غواړي نه به ورکړي ورته. نو خطبه کمی آیت کی راضی هغه کې اوس دا بیان دی چې الله نه یریږي، چې الله ته نږدې شي. الله نه یریږي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریږي الله تعالی نه، وابتغوا الیه الوسیله او لټوي الله تعالی ته ذریعہ د نزدېکت، ذریعہ د نزدېکت چې خدای ته نږدې شي. نو خدای ته نږدې کېدل کېږي په صالح اعمالو باندې، پس باندې صالح اعمالو باندې. مونږ چې کې نسل لپاره کې چې خدای ته نږدې شي، صدقه ورکړي څه لپاره چې خدای ته نږدې شي، روزه نیسي څه لپاره چې خدای ته نږدې شي، چاته خیر خبره کې څه لپاره
چې خدای ته نږدې شي. اوس دا مونږ او تاسو ته ناسي نو سره پاره څو پیسې راکړي نه دې لپاره وګوره که خدای ته نږدې شو که څه وشو چې خدای ته نږدې کړه خدای کلام دی نو دې باندې خدای خوشاليږي نو چې الله خوشاليږي نو چې خدای ته نږدې شو. صحیح. نو وسیله دې ته وای چې پاغه باندې سر لکه موټر ستا موټر دا وسیله ده مسجد ته در رسیدو لپاره. سره لپاره مسجد ته مسجد ته څنګه راورسېږي په موټر کې. نو دا عبادت چې دي دا الله ته در رسیدو لپاره یو ذریعہ ده الله ته رسیدو لپاره یو وسیله ده. صحیح. او دوی امانه چې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یریګ الله تعالی نا وابتغوا الیه الوسیله اطلبوا عنه الحاجه ولټ او طلب کوي دا الله تعالی نا حاجت پر کول. حاجتونه چې غواړي نو دا تولیکا چې دوه میدان دي یو توي عالم اسباب د سبب دنیا د دنیا فزیکل ورلد یو توي ما فوق الاسباب میٹافیزیکل. څه شي میٹافیزیکل. نو فزیکل ورلد کې هیلپ د الچانه وسته شي څو در سره هیلپ کولی شي. گاڑی در سره نشته نو شیرشاه ته وای چې شیرشاه یا برایډ راکې یا یو ورځ لپاره گاڑی راکا څوک یو ورځ لپاره کار راکا. نو دې ته څوک نو چې دا ناروا دي ځکه چې غوښته خو به یوازې د الله نه کې. دا فزیکل ورلد دی. په فزیکل ورلد کې چې چا سره اسباب موجود دی نه بغواړي. او یو میټافیزیکل دی یو څه شي میټا نو میټافیزیکل به یوازې الله نه غواړي. اوس فزیکلی واده تاو کو بچې دي نشته نو بس کې چا نه بغواړي بچي الله نه که الله نه علاوه د بل څه نه غواړي دا شرک دی ځکه دا میټافیزیکل نه بیا لږه ده. یعنی فزیکل اسباب کو تا برابر کړی دی واده دې کړی. صحیح. ها بدن کې څه نقصان دی نو لګیا ته یعنی طبيب سره یا ډاکټر سره یا حکیم سره هغه سره رابطه کوي څکه یا او کور والا بوزي چې هغه څه ډیفیکټ چې هغه فالټ ختم شي. خبر دې کړه خوش د اغه نور په اخوا غوښته بل چانه کې د بچی د پر د الله نه چې او الله مال راکې نه د بابا نه غوښته شي نه د پیغمبر نه غوښته شي عليه الصلاه والسلام. صحیح. او که چانه غوښته نه ته بسوي شي شرک بولته ویل شي. صحیح. ها البته واده نه کړو ته دعاګانې کې خدای ته چې خدای بچی راکې دا بیا حماقت دی. دا لیونتوب دی. دا لیونتوب دی. یو سره راغلی او پیر صاحب قطا پیران خو پیژنې کړه یو پیر سره راغلو ان ور سره 15 میاشتې خدمت تیر ک لنګر کې نو خلک پراتل پیر صاحب ته دعا راته وکړي زما دا کار دعا ورته کوله. نو دنه پیر صاحب تاسو کو وی تر هغه 15 میاشتې له شتا د څه لپاره د دعا تقاضا ورکړه. وی ما یې څه چې ترانه په خپل تاسو کې ما ورته اوس مې تاسو کو ویجی ما ته دعا وکړه چې خدای را لزوی راکړي چې خدای را زوی راکړي. نا پیر سے ورته وعده کړل څه شي وی وعده کړل ورته کو وعده مې کړی بیا تا راتو ضرورت ورته خدای خوار کا نو به وعده کړ بیا دعاګانې شروع کا. وجاهدوا فی سبیل اجهاد کوي پلار د الله کې لعلکم تفلحون دې پاره چې کامیاب شي. ان الذين كفروا تاکي سنا کسان چې کفر کړي دي لو ان لهم ما فی الارض دی و ازولری چې کاش چې وېر دوی په ملکیت کې شي چې زما کې ټول ومثله معه او دمر نورهم ومثله معه او دمر نورهم لیفتدو بی چې دې د پاره چې دا بدله کې ورکی من عذاب یوم القیامه د عذاب د ورځې د قیامت چې دا ټول دنیا د ملکیت وي او دومره ورسره نور ملکیت د قیامت د عذاب نه د خلاصېدو د پاره دې بدام آفر کوي چې خدای دا ټول سره قبول کا خو مال بچاو راکې الله تعالی ما تقبل منهم دا قیامت کې چانه چا سره شتوم نه اکبل فنز ویوم نو الله تعالی الته چانه رینسم او فدیه ناخلی. ولهم عذاب علیم دوی د پاره عذاب دردناک دی. یریدون دوی غواړي یخرجوا من النار دی بغواړي چې وځي د اور نه وما هم بخارجین منها خذل دوی وتون کی داغینا ولهم عذاب مقیم ار دوی د پاره عذاب د دایمی والسارق هغه سړی چې غلای کړی دا والسارقه هغه چې غلای کړی دا فقطعوا ایدیهما تاسو کټ کړئ پرې کړئ
ایدیهما لا سند دے دوارو جزاء بما کسبا دا بدل دا آج دے دوارو کر دے نکالن دا عبرت دے یا عقوبت و عذاب دے من اللہ دا اللہ جانبنا واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی غالب دے حکمت والا دے. مدلتے اصول مسئلے دی. اولا مسئلہ چی غلا ستوئی دا غلا تعریف اور ڈیفینیشن. نو دا اغسطل دی دا یو محترم مال چی پا کسٹڈی کی وی پس کی پا کسٹڈی کی وی پا پتا اغسطل دا محترم مال دا چا دا کسٹڈی نا پا پتا دا چا دا کسٹڈی نا پس کی پا پتا اس مال محترم بستوئی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم از کم داغی قیمت دا سلور درہم برابر ہوئی. دا سلور درہم تقریباً 2.5 تولی سلور کی گی. 2.5 تولی سلور کی گی. امام سے فرمائی کہ کم از کم دا 10 درہم برابر ہوئی. دا بکی تقریباً 6 تولی 6 تولی سپینزر. نو پتاو لگے دا چی دای منیمم لیمٹ تے. نو کد دین دا یو شی قیمت کم ویچا غلا کرنے پائے کہ لاس نکٹ کی دی غلا باعث نہ دے چی لاس دے کٹ کلیشی ایسے اصول دے بے جیل کی واچے صحیح شو. اس چا بچانا یو چکن پٹ کرے دے نو بے واسه کو مولاس بے کٹ کو یا دا شودو یو گیلے نے پٹ کرے دے بے واسه کو ورطرا بس جیل کی وصول چی اصلاحی وشی. دا یو مسئلہ شو. دویم مسئلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ادرعوا الحدود ما استطعتم کہ سورہ موس کیگی نو خلق دا سزا نہ بچ گوئی دا پنشمنٹ نے بچ گوئی. نو اس کتائے او سڑے کے تلے دے چلے چا مال غلا کر دیر مال چا مال غلا کر نو پظاہر دے چا عدالت کے تداغ خلاف گواہیوں کی دا غلا پا لفظ دولی کر کدا غلا په لفظ د گواہی وکړه په ثابته شون نو کیږي لاس به کټ کیږي. نو شریعت کې پکار داري چې د غلا لفظ استعمال نه کی بلکې دا وایي چې او ما دا فلانه کتلو چې د فلانی دا مالی اوچتاو اغسطی څه کو لفظ غلا مو آیا دا اغسطی. نو د اغسطو په حواله د دواړو سره فائدہ وشي. یو د دې سړي مال محفوظ شي ځکه تا گواہی وکړه چې دا اغسطی دی تا گواہی وکړه چې دا اغسطه هغه باندې به ثابت شي یا به واپس کوي یا به قیمت واپس کوي یا به مال واپس کوي یا به دا قیمت واپس کوي. او هغه سره دا احسان شو چې هغه د لاس تکټ کېدو نه خلاص شو ځکه تا په د غلا گواہی نه راکړي تا به سره دا واغسته. دا دویمه مسله. دریمه مسله چې د غل نه په کم مال کې لاس کټ شو او هغه مال داغه د ملکیت نه وتل دي دغله بلا سوم څه شوی دی وتل دي یعنی خرج کړي دی یار څه شوی د خوا سره نشتا ناغه باندې داغه بدل ورکول نشتا ځکه چې یو شی بس لګانه خو نشو ورکول چې موږ بدني سزا ورکړم په مالی سزا ورکې تاسو د لاس ته کټم په دې کې شي نشتا. سلورو مسله چې غلای کړی دا خو مخکې د دینه چې مسله محکمې ته لاړه شي چې مسله محکمې ته لاړه شي نو د مال مالک سره مصالحت وکړه. د مال مالک سره څه وکړه؟ مصالحت وکړه. هغه سره جوړ وکړه نو بس د سزا نه خلاص شو. څه شو؟ د سزا نه خلاص شو. او پنځمه مسله کہ یو غل مسلسل غلاګانې کړي دي 10 15 شل 10 غلاګانې کړي دي سورې کړي شل 10 غلاګانې کړي اور دې سونو غلاګانو نه بعد پړم بيزل باندې محکمې ته پیښ شو او دا ټول غلاګانې په ثابت شي دا ټول غلې په ثابت شي نو لاس به یو کټ کیږي البته دانش وي چې دا بلا غلاګانې کړي لاس ته کټ کړي پیټم کټ کړي وګونه ته کټ کړي ستکي ته بس ای په دا له کټ کړي بس دا ټول دی یو قسم جرم دی نو دی یو قسم جرم چې سوز له هم کړي
نو سبا کی یو لاس به کټ کیږي. او بل مسله چې کغل یو غلا وکړه او عدالت کې په ثابت شو او یو لاس ته کټ شو، یو لاس ته کټ شو او دا غنه بعد بیا غلا وکړه، بیا په عدالت کې ثابت شو، جنګ بیا غلا وکړه بیا په ثابت شو، نو بدل خپل ټیکټ کیږي. سبا کیږي بدل خپل ټیکټ کیږي. او که په دریم ځل بیا غلا وکړه، یو لاس ته کټ شو، یو ځل غلا سره بل خپل ټیکټ شو، خو بیا هم د شیطان فیو نه منع کېده، بیا هم غلا وکړه. نو درې امامان وایي چې بل لاس په ټیکټ کې، او که په څلورم ځل غلا وکړه بل خپل ټیکټ کې. خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه، بس دو ځله چې یو ځل یو لاس کټ شو بل ځل ته نه یو پکړ شو، په دریم ځل پکې کټ کېدل نشته. دا خو لا نور مصیبت جوړې دی، بیا څوک ګرځي را ګرځي باتروم ته ویل کې البوسي ډوډۍ بوله بیا خپل کې ور کوي. صحیح هغه دې ته بیا مسله وایي، نه مسله بیا ناجایز ده، هغه بیا بالکل یو مصیبت دی جوړ کړ مسله. نو بس که په دریم ځل غلا وکړه نو بیا به جیل کې چول شي. سبق کولی شي جیل کې با چول شي چې یا خو توبه وباسي، لیکل ورکړي عدالت ته، محکمې ته لیکل ورکړي، او یا بدل د بده جیل کې مړ شي. فمن تاب من بعد ظلمه، چا چې توبه وکړه پس د ظلم ددنه، واصلح اصلاح د عمل وکړه، فإن الله يتوب عليه، تاکي سره الله تعالی برجو کوي ته باندې، ان الله غفور رحیم، تاکي سره الله تعالی بخون کې مهربان دی. علم تعلم آیاتن پوئے ان اللہ چتاکی سر اللہ تعالی لو ملک السماوات دد پارا بادشاہی دا اسمانو دا والارض دزمکی دا يعذب من يشاء عذاب ورکیا چاہتا چوغواری ويغفر لمن يشاء بخلق یا چاہتا چوغواری واللہ علا کل شیء قدیر، اللہ تعالی پار سربان قدرت لرن کے دے. یا ایها الرسول پیغمبر لا يحزنك الذين فکر مندن کی تعالی آکسان سارعون فی الکفر چې هغه کوشش کوي په کفر کې لګیا دي، کافرانه کارونو کې تګودو کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی ډونټ وری، د دې متعلق فکر من کېږه ما چې کني تا ته بس تکلیف ورسي. او دا سوچي من الذین داد آکسانو ندی قالو چا غیوی دی آمنا منگ ایمان راوڑے دے بے افواہم، خسر پخلو و پجبوی ویلی چی منگ ایمان راوڑے دے، منافقان دی سوک دی. ولم تؤمن قلوبهم، حالانکہ ایمان ندر راوڑے سنو دوی. ومن الذین هادوا، و بعض آغدی چی یہودیان شوی دی، سماعون للکذب، سماعون للکذب دای وگنی اولکی لی دروغتا، سماعون لقوم آخرین دای وگنی اولکی لی یو بل قوم تا، لم یاتو کا چی اغوی ندی راغلی تا تا، یحرفون الکلمہ. نو دا اس واقعہ دا شیوا نغل تولی که چی یهودو کی یو خزی یو سڑی زناکاری کرے وا، سیکڑی ایڈلٹری او دوارا وعده کریو، نو دا خپل مولا لرالن رابا ایله چالا خپل رابا ایله رالن، نو رابا ای ورته ووی چې زمونږ په دې کتاب کې خو د دې دپاره سټون ټو ډیت دی. څه شی دی؟ سټون ټو ډیت دی. نو چې سټون ټو ډیت دی وی داسې وکړي چې د اسلام د پیغمبر لرسي علیه الصلاۃ والسلام ګوره که د هغه په کتاب کې آسان قانون وی، آسانه سزا وی، ناغې سره به کار خلاص شي. او کنا غدر تم دا وی چې سټون ټو ډیت دی، نو تاسو بیا د خپل کتاب په حواله ته انکار کوي چې زموږ په کتاب کې خدا شی نشته، نه زموږ په کتاب کې تورات کې دا شی نشته. صحیح. نو الله تعالی دا وی واقعي ذکر کوي، یحرفون الکلمه، دی بدلی کلمه غم من بعد مواضعی دخپل زایوننا، یقولون دویوی انوتی تم هذا کتاست درکریشو، دا تبدیل شده حکم. کم حکم؟ تبدیل شده حکم چی سل دوری سلی
سل دوری دی فخذوه ندا قبول کئی و علم توتو اکر در نکوی شدا تبدیل شدا حکم بلکہ سٹون ٹو ڈیتھ درتا ہوئی نو فاحذروا بیا احتیاط کئی میں قبل ہوئی ومن یرد اللہ فتنتو اسوچ غوار اللہ تعالی گمراہ کول فلن تملک له تے اختیار للرے اغد پارد اللہ جانب نشے اندہسو اولائک الذین دعا کسان لے اولئک الذین ادا کسان دی لم یرد اللہ چی ندی بختی اللہ تعالی چی پاک کی جند دوی لهم فی الدنیا خزن دوی دا پارا دنیا کے رسوائی دا ولهم فی الاخرت ار دوی دا پارا آخرت کی عذاب غزیم لوی عذاب دے سماعون للکذب دی اوریدن کے دے وگنی ان کی دروغ تا اکادون للسخت اخورون کی حرام لا فَإِنْ جَاءُوكَ كَدُوی راشتاتا نو صلی اللہ تعالی رسول پاک لمخ کی نہ اطلاع ورکسی دی یہودی و گروپ را روان دے خو منصوبے دا تڑ دے دا چکتو ورطا درو خبر او کی نو دی بے قبلی اکر اسٹرون ٹولیت خبر او کی نو دی قبلو ازکا مخ کی نہ پلاننگ کر رہے نو اللہ تعالیٰ پیغمبر لا آپشن ورکو چی استا اختیار دے کہ فیصلہ کے ورلا او کنکے کہ فیصلہ کے نو دی کتاب حکم دے اسٹرون ٹو ڈیتھ کتاب حکم دے سٹون ٹو ڈیتھ سارے کتابوں میں تورات ہم اور دے قبلوں سے تیار ندی ذکر مکی نے فیصلہ کرے رہا مکی نے اس تک دے پارا حکم دے خدا بدلو لے نشی لہذا تارے پارا آپشنل دا چکہ دوی لے فیصلہ کے او کنے کے دوی قبلوں سے تیار ندی فَإِنْ جَاءُوكَ كَبِيرَ لَلْتَاتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او فیصلوں کے مرد دوئے کے او عارض غنم یا مخو گردیر دوئینا نو پیغمبر علیہ السلام بھی چکیک نظر مخو تیو گردون چنانا زی زی فیصلہ دنکو خودی با یولو پروپیگنڈاو کی جدا عجیبا پیغمبر نے مونگ والا کیس راڑو مقدمہ مولا راڑا قضیہ مولا راڑا دیرا فیصلہ کئی نا زما خلاف بڑے لوگ پروپیگنڈاو کی سم منصوبہ با جوڑا کی نو اللہ تعالیٰ ہوئے کتاتے مخوارو نکے والا فیصلہ اس تکلیف نشی در کولے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اَكَتَمَ خُوَالِرْ دُوِنَا فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا دَي تَعَلَى تَكْلِفْ نِشِدَرْ كُولِ لُكُنْ لِهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ اَكَتَ فِيصَلَوْكِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ نو فِيصَلَوْكَ مَزْدُ دوئے کہ بالقسط انصاف سرا ان اللہ يحب المقسطین تاکہ سرا اللہ تعالی محبت ساتھی المقسطین انصاف کو ان کو سرا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ صلی اللہ تعالی فرمائی چھ دی تعالی ولی دا فیصلہ راوڑی حالانکہ ددئی پر کتاب کے خدا حکم موجود دے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اسانگی بدیتا فیصلہ کن حاکم گردئی وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ دوسرا تورات موجود دے فیا حکم اللہ پاگے کے حکم دخدے موجود دے سٹون ٹو ڈیتھ ثم يتولون اب یاد مغر دے من بعد ذالک پس دے نمانی لا خبرہ وما اولئک بالمؤمنین نلی دا کسان منن کی مومن دلتا پا مانا دا منن کو وما اولئک بالمؤمنین دا خلق خبر منو تتیار ندی ذکر دوی دا دین آغا خبر فقدا چی تکلیف پاکی ورطن رسی چی کم زی تکلیف رہو کہ بیا آگے دا پارا بیدی منلو تتیار ندی اگر بیا مشکل کار دے نوز دے آیت ندا معلوم دالتے و مسئلہ ہو لیکو کہ زنا دو قسم دا یو دا بے وعدہ بند زنا یو دا وعدہ کری بند زنا ہر چہ دا بے وعدہ بند زنا دا غیر پارا سل دوری دی دا سورہ نور دویم آیت تے سورہ نور دویم آیت او ہر چہ دا وعدہ کری بند زنا کاری دا نو دا پارا سٹون ٹو ڈیتھ تے سنگساری دویمہ مسئلہ بعض مستشرقین مستشرق دا مغرب بندی خو مشرقی علوم ویلی مستشرق سو کی مغربی بندی خسی کری مشرقی علوم ویلی حالتا مستشرق وی بعض مستشرقینو ایخبرو کتابونو کی لکلی لی کہ دا سٹون ٹو ڈیتھ دا پر اسلام کی نشتا نو غلطی ہوئی نمبر اول دا دیو جی کہ اسلام یواز دا قرآن نم نہ دے دا قرآن و سنت دوار نم دے اسلام دا سنم دے دا قرآن سنت دوار نم دے
او په سنت کې یعنی حدیث کې عملاً دا ثابت دي چې پیغمبر علیہ السلام سټون ټو ډیث کړی دی. یو واقعه دغه د دلته قرآن ذکر کوي چې پیغمبر علیہ السلام دغه يهود د خپل فیصله وروله چې فیصله څه ده؟ سټون ټو ډیث. نمبر 2 واقعه د ماعز ابن مالک. ماعز ابن مالک چا په ځان اقرار وکړو پیغمبر علیہ السلام فیصله وکړه. نمبر 3 واقعه د غامدیه. ایو خبره هغه ځان باندې اعتراف وکړو پیغمبر علیہ السلام په فیصله وکړه سټون ټو ډیث. او نمبر 4 امام بخاری واقع نقل کړی دا چې یو سړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی ویجی زما زوی د دې فلانی سړي په کور کې خادمو نوکرو څه شو نوکرو د خدای سره جناکاری کړی دا. قوم فیصله وکړه قوم فیصله وکړه چې ستا دا زوی په د باندې دومره ګډان دي لیمز څه شي سنا دومره سنا ورکړي. نو یې زرا غلې ما چې اصل حل د مسلې څه دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته هر چې ستا مال دی نو کدی د ناغستره فرض دون علیک ابو واپس کړي درته دې سره د مال تعلق نشته. وی چونکه ستاسو وی دا بے واده دی نو کاغه ځان باندې دا جرم منی نو داغه د پاره سل دوری دی سړي والله سل دوری دی. او هر څه دې سړي خبر نو چونکه هغه واده کړی دا نو کاغه په ځان اقرار وکړي چې او ما رضامندای سره پس رضامندای سره مې دا جرم کړی نو داغه لپاره بیا رجم دی ਸੰسار دی. دا څلور واړه واقعي چې پیغمبر علیہ السلام فیصله کړی دي دا د سوره نور د نازلېدو نه بعد فیصله شوی دي. سوره نور د نازلېدو نه بعد فیصله شوی دي. او دویمه خبره چې دا څلور واړه واقعي دي کې گواهان نو دا په اقرار فیصله شوی دي. پس شي د مجرم په اقرار دا د مجرم په اقرار. بل مسله چې باقی جرمونه په شریعت کې په یو اقرار ثابتېږي سوزله اقرار باندې پس چې محکمه کې یو ځل اډمټ کړه یو جرم دی اډمټ کړ بیا یې نه وډرال نشي کولای په یو ځل اقرار. او هر چې زناکاری ده نو د دې لپاره کم از کم 4 اقرارونه شرط دي. 4 ځله یعنی 4 ورځې 4 مواقع باندې چې کوم هیرینګ کیږي نو 4 واړو کې بنده په ځان ومنل نو بساويتيږي. کدرو هیرینګ کې منډي او 4م کې انکار وکړي چې نه ما نه کړی دا جرم دا زناکاری مې نه کړی بیا زنانه ثابت کیږي. دا دی ولیکل. یو بل مسله چې نور جرمونه یو وار اقرار په وشو محکمه کې ناغه بیا وډرا کول نشي هغه اقرار واپس نشي اغسته هغه اقرار واپس نشي اغسته. او هر چې د زناکارۍ اقرارونه دي نو کدا یو سړي باندې 4 وارم په ځان باندې کړی دی او چې څو وخت یو دوره ولګیدا یا یو تیګه په لګیدا نو چې کړه ما درو ویل دي سیوي ما نه کړه دا جرم نو بس دی او پرې خو دیش یا ځان ورکی.
نو دې الله تعالی وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. دای تا څنګه حاکم ګرځي په دې فیصله کې؟ دای سره تورات ته پاره کې د خدای حکم شته. وعندهم التوراة فيها حكم الله. اوس دې حکم الله نه مراد دی چې د خدای حکم پکې شته، هغه ਸੰسار دی. څه شي؟ संसार دے او سٹون ٹو ڈیتھ تے ندالتی یو مسئلہ لکھا کہ اس دا اعتراض کہ قرآن کی संसार حکم نشتے منگو اشتا پکے منگو اسرے پکے اشتا پکے ذکر دے آیت کے اللہ تعالیٰ ہوئے چھ دے سر تورات موجود دے کہ دا خدا حکم دے نوس دا امریکی دا آئین یا دا امریکی دا قانون دا کتاب یو آرٹیکل کہ دا افغانستان دا قانون پا کتاب کے من وحن ایز اٹ از اولی کلیشن یعنی اڈاپٹ شالتا سوشا اگئی اڈاپٹ کو نو بیالتا افغانستان کی چه اپلائی کی گئی سو کرتا امریکی قانون نہ ہوئی سب ہوئی ورطا دا افغانستان قانون ہوئی ورطا نو دلتا اللہ تعالی چلتا وفی وعندهم التورات دی سر تورات فی حکم اللہ چه کہ دا خدا حکم موجود دے دا حکم نسل مراد دے سٹون ٹو ڈیتھ او کم زائن نقل کرے قرآن کی نو دیتا اس طرح دا تورات حکم نہ ہوئی دیتا قرآن حکم ہوئی دیتا سوئی دیتا قرآن حکم ہوئی نو نم دا پاردار دیر زمان النسخ ہوگی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أعنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله تعالى على خير خلقه.